بسم الله الرحمن الرحیم. بای صاحب داسې نارینه زنانه چې د هغوی په نیم سر باندې درد وي، په روغ سر باندې درد وي، زړه د رضای سیوا کېږي، یا هغوی د روټۍ د خوراک نه له 20 منټه نیمه ګنټه وروسته هغوی ته زړه کچه کچه کېږي یا وله الټۍ ورځي. نو هغه موږ او تاسو اکثر په دوايانو باندې په هومیوپیتیک او په ایلوپیتیک دوايانو پسې ګرځو، ډېرې دوايانې استعمال کو، خو موږ او تاسو تر دې مسلې نه افاقه نه راځي. نن د سایکولوژیکل طریقه درته ښیم چې دا تاسو د لشل ورځې وکړئ، انشاءالله تاسو ته به د درې واړو مسلو نه چھټکاره حاصله شي. طریقه څه په دې ډول ده چې تاسو به یو کولاو میدان به وګورئ، یا که د چت سر وي نو ډېر به ښه وي. په هغه کې به تاسو په کولاو فضا کې تقریبا 10 ځله به په پوزه باندې ساه اخیسته وي، هغه اخیستې شوې ساه به بیا په خوله باندې ویسته وي. نو انشاءالله دا به 10 ځله 10 ساګانې به په پوزه باندې ننباسي، اوږدې ساګانې چې پړپوس ته پوره ورسي، پړپوس پې ډک شي او بیا به پوره وباسئ چې بیرته پړپوس مکمل خالي شي. دا 10 ځله د ورځې تقریبا سحر غرمه ماښام دا ترتیب کوئ. انشاءالله که تاسو ته څه قسمه ټینشن او ډپریشن وي، تاسو ته مثال د سر څه قسم درد وي، تاسو ته نورې داسې سایکولوژیکل څه مسلې وي، ټولې به الله رب العزت د دې سره ټیک کی. د دې سره سره که تاسو کولی شئ او ممکنه وي نو تاسو د ورځې 3 ځله د 1 منټه پورې کوشش کوئ چې ساه بنده کړئ او بیا تقریبا 12 ساګانې اوږدې اوږدې بیرته اخلئ د ساه د بندېدو نه وروستو. د دې سره به ستاسو پړپوس ته پوره اکسیجن میلاویږي. کله چې پړپوس ته پوره اکسیجن میلاویږي نو وینې ته پوره اکسیجن میلاو شي. وینې ته چې پوره اکسیجن میلاو شي نو وینه چې کوم دی دا طاقتوره او مضبوطه وینه او دا که کله بیا دماغ ته ځي یا زړه ته ځي نو دا اینه بیا ډیره زیاته د پیدي او انسان کم سیستم دی، که هغه نرو سیستم دی او که هغه مثال د پټو سیستم دی، که هغه د زړه سیستم دی، که هغه د معدې دی، چې کله اینه پوره نو انشاءالله دا ټول سیستم بیا په خپل ځای باندې صحیح کار کوي او انسان ته هیڅ قسمه تکلیف بیا نه وي.